بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله رب زدنا ما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رشد وعلم وجود خادم. نو مخکې سبق کې د عذاب قبر با شوو. نو انسان باندې چې کوم حالات راځي د دنیا حالت او د آخر حالت، نو چونکې د قبر د حالت د دنیا او د آخر د حالاتو په منځ کې ده، نو دیو جنا هغه پکې ذکر کړو جدا د عالم برزخ احوال. و دې نه اخوا د قیامت چې کوم احوال دي، بعث بعد الموت او حشر او نشر او جنت او جهنم او ول صراط او وزن د اعمال، دا ټول چې نه دا زمنګ پریز باندې ثابت دي. نن سبق کې بعث بعد الموت عقیده بیانې. زمنګ عقیده دا چې کله دا ټول انسانان مړ شي، نو الله پاک با دو باغ خپل ټولو اجزای اصلیو سره با الله پاک دی را پاسي با تقبرون نه برا پاسي. ټول نه اول به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه به قبر نه راوچتیږي را پاسي با. دا غینه بعد هغه چې کمل کړی دي یاران صحابه کرام هغه به راوځي با قبرونو نه. بیا جنت البقیع کې چې کم کسان چې دا دفن شوی دي هغه به راوځي. بیا په جنت المعلا یعنی مکه مکرمه کې چې کوم مقبره ده هغه خلک چې انده راوځي. بیا د شام د بیا دا ټول خلک وځي شام طرف ته، ال د بل عشر میدان لګیدل. زمونږ عقیده دا ده چې دا ټول خلک چې کله حضرت اسرافیل علیه السلام شپېلې وي، نو الله پاک به ټول خلک د قبرونو نه د برزخ ته ژوندۍ نه به راوباسي او د دوی په اجزای اصلیه او اجزای اصلیه څه ته وایي؟ اجزای اصلیه دي ته وایي. په دې خبره وځم پوهه بار بار پکې دا راځي. اجزای اصلیه هغه اجزا ته ویلېږي چې د انسان د پیدایش نه واخلا د مرګ پورې د کوم ژوندۍ ده، د پیدایش په وخت کې د کم وجود ده حقا کم چې د په دنیا کې نور وجود جوړ شوی دا اجزای اصلیه نه دي. مطلب لکه زمنګ لاسونه خپې دا خو لکه د پیدایش نه دي، خو زمنګ د خېټه غټېدل، زمنګ سر غټېدل، زمنګ نور د وجود اندامونه غټېدل کم چې د خوراک د وجې نه دا د انسان اجزای اصلیه نه دي. ځکه دا د سره همیشه نه دي. کته خوراک کې جستا جسم بغټ وي، که خوراک نه کوي جسم بری کچ وي، نو دا اجزای اصلي نه دي. په دې باندې پوه شئ. زموږ عقیده دا چې کله الله پاک وغواړي اسرافیل علیه السلام شپېلې وي، او دا ټول خلق با د دې قبرونو نه به خپل اجزای اصلي سره براوزي با او الله پاک بل دو وجود ته روح چې دا به واپس کوي با. پوه شئ. او د دې عقیده لپاره دلایل په قران مجید کې ذکر دي چې یو خو آیت ثم انکم یوم القیامت تبعثون، د قیامت په باندې به تاسو ټول راپورته کولای کېږي با. او په دې عقیده باندې دویم دلیل د قران مجید نه حضرت یو کافر ابی ابن خلف هغه دا اډو کې پراته د چرګ اډو کې یا بل څه د اډو کې هغه د سراواغه سل زاړه اډو کو د سرین جرین چې کړل पहिला से रकल पुके ولور کو ای مې یو جل عظام او يرمیم دا اډو کې بس وګرا ژوند دي کوي. بیا حالت دا خو ختم شو. خلکو عقیده دار چې لکه د مقصد به الله پاک د خلک یو سره مړ شو، نو هغه موږ د معلومه چې په دغه لګي خبر ده. خو چې انسان چې دا په دماغه کې ولوتون دی بس څنګه چې دوباره برابر کېږي، دا خو ذره ذره شوی دی، ختم شوی دی. یا ساروی غړو نو ساروی غړو نو دی خو بس ختم شو. انا بوړو بولو کوتلې یا دا شان سمندر ته دلته سره نوم نشان نوکته، او دا څنګه الله پاک را پیدا کړي. دغه څه کافر وي اډو کې رینج کړل او بیا ولا پوکې ورکو مې یو هلزام او يرمیم دا اډو کې وسوک را ژوند دي کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی پاک فرمایل چې قل تو دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یحییها الذی انشأها اول مره، چې دې رب هغه ذات پیدا کوي کوم چې په اول ځل باندې پیدا کړل. په اول ځل باندې غول سر نه اړو ته نوم نشان وونو، په اول ځل باندې الله پاک پیدا کړل. عام طور باندې خلقو ته
د مخلوق ته په نسبت اولنی جوړول چې دا ګرانی دویم ورته بیا اسانه چې ډالو جوړ نو بیا به موږ خلک جوړي اوله کې د څومره څه موږ تاسو تخکاری د دې صرف اوله کې تکلیف یې اوله کې ډالو جوړول ورته ګرانی کله چې ډالو جوړ شي بیا پای کې بخپله معنی لکه وګوره دا خخت دی کنه خخت نو خخت د بټې ته تاسو کړه لاړ شي نو الته کې دې چې د دې ډالې جوړ شي نو اوس بیا دغه ډاول لغه ډالو جوړول ګرانی بیا اوس په هغه ته خټه ولي او خټه ګرمه او داګه نه غټي جوړيږي دا خخت ته جوړيږي دا شان راځي اوس څه دي دا مخلوق په نسبت باندې اولنې پیدائش ګران وي او دویم خو آسان وي الله پاک ته اول او دویم نشته دی الله پاک ته ټول آسان دي نه باندې پوښوي او بل دا امور ممکنه ونري کم کسي الله پاک په قدرت باندې یقین لري دا بخامه خاص بدل مطمئنی کم چې د الله پاک په قدرت باندې یقین نه لري دا الله پاک قدرت نه مني جواب کې بیا پسو پېښ کې چیرې څنګه به کار څنګه بس الله پاک ویلي پیدا کیږي بس پیدا کیږي با نو زمونږ عقیده دا ده چې کله ټول انسان مړ شي دوباره بدو راپورته کولای کیږي په خپل ځای اصلي سره او د دې وجودونو تبا روح چې دا به واپس کیږي با روح ورته څه کیږي واپس کیږي با او دې لپاره د قران مجید سو آیتون دلیل منغوي وا یو کم یو ده ثم انکم یوم القیامت تبعثون او بل د ابی ابن خلف په جواب کې چې الله پاک په وسام ته فرمایل چې ته وایا یحیی الذی انشأها فلاسفه و انکار کړی د دې خبره نه فلاسفه وایي کنه چې رباس بعد الموت نشته لري ولې ځکه کنه چې بعینه د دغه انسان را پاسېدل دا ممکن نه دي کوم چې مړل مطلب دا نه کنه وایي چې یو کس په دنیا کې مثال 200 کیلو ده 200 کیلو ده دې چې کله مړ شي او دا په وجود یا خو په دماغه کول وته یا وبو کې دغه شورې زره یا چې تساروي وغړو یا په دې خاور کې دی پروت ده نه په دې خاور کې خدای همیشه لپاره نه دی خو دغه وجود د خاور چې دا اوکري دې ریزه شي ختم شي نه چې انسان په دنیا کې 200 کیلو مړ نه دی په 200 کیلو الله پاک څنګه راځوندې کوي ویږي وی بیا نه د دغه انسان را پیدا کول دا را پاسېدل ممکن نه دي سره د ویدو سره سبب دلیل په دې خبره باندې نشته ده خو دوی چې نه دا چې نه دالکا الله پاک د پاره دغلی دي چې دالکا نه محال خبره ده عقل نه محال خبره ده دغه دې انسان وجود دا ختميږي نو موږ ورته چې را ته چا دا ویلي دي چې انسان په کوم حال کې مړ شو په دغه حال کې به خدای پاک را پاسي د ته موږ نه وایو موږ خو مخکې دا خبر وکړه چې زمونږ عقیده دا ده چې کله انسانان مړ شي نو دی به خپل اجزای اصلي سره برابرسي پس سره برابرسي او اجزای اصلي نه دوه مطلب دي یا خدا مطلب دی دا اجزای اصليونه چې کله انسان چې نه دالکا د پیدایش نه واغله د مرګ پورې ځای د کم ژوند دی کم وخت دی کم جسم دی په دغه جسم سره به الله پاک دی را پیدا کوي په مینس کې دا غټېدل او کچېدل په دې د سره باندې را پاساله دغه منګم نه منو نو کوم څه چې منګه منو دا غي سره تاسو دلیل نشته ده دا غي خلاف تاسو کوی نو اکم چې تاسو وایي چې موږ د خلاف کوو هغه زمونږ عقیده نه ده لکه په دې باندې پوښوي ها موږ وایو چې انسان په اجزای اصلي سره برابر شي اجزای اصليه دوه مطلب دي یا خدغه مطلب ده چې انسان هغه بعد د پیدایش نه والا د مرګ پورې د کم ژوند دی کم جسم دی په دغه جسم سره الله پاک راپاسي او دویم دا چې د دې اجزاونه مراد اجزای اصليونه مراد هغه ذرات دي ذرات کم چې لکه د انسانانو ټول الله پاک د ذراتو په شکل کې او الله پاک دې ټول نو وعده واغسلا چې الستو بربکم ویګه مې معنی نو الله پاک چې دوباره پیدا کړي نو هغه اصل د انسان برا پیدا کړي چې کوم هغه د ذراتو په شکل کې د مونږ نه پیدائش په وخت کې کم ده او دغه د الله پاک د روح برا واپس کړي پرې باندې پوښوي او په دې سره د خلکو هغه اعتراض هم د فشو چې بعض خلک په ذهن کې دا خبره ده چې یو انسان ولګېدو هغه ساروي بل انسان وخړو یعنی سړی خور انسان دی سړی خور دی او هغه ولګېدو بل انسان وخړو نو دې کوم انسان چې دا بل انسان وخړو لکه زید دی او عمر دی لکه دا امان الله دی مثال او دې چې نن دی ولګېدو دا ارشد وخړو
دا امان الله سره خور دی د عاقل دی عاقل ادا ارشد نه معقول شو دسه شو معقول شو وس د تمنګ وایو چې دا انسان چې دوباره راپورته کیږي اعتراض کوي دا خلک چې دا انسان دوباره راپورته کیږي نیا خو بده شو چې کنه چې دا دوباره لکه د چې نه دا ارشد دا خو د دې جز جوړ شوی دی کنه د چې کله دا ولګي دو امان الله ولګي دو ارشد یې وغړو نو دا ارشد د وجود یو جز جوړ شو کنه د وجود جز جوړ شو کنه لکه څنګه چې نور خوراکونه دي یا دا پړو بولو کا گزار کو نو دا به څنګه راځوندې کې با یا خو د قیدل دادي چې دا عاقل او معقول باندې په یو ځای باندې را دغه شي را معاد شي دوباره پیدا شي نو دا خو محال دي دغه چې په یو وخت دوانه په یو وخت کې جنندا چې عاقل او معقول باندې په یو وخت کې جنندا دوباره شي د سنې شي کېږي پوه معاد شي د سنې شي کېږي چې هم پدې دې کې موجود هم پدې دې یو کس په یو وخت په یو ځای کې موجود دي شي دوباره نشي کېږي او یاد ادا چې کا د پیدا کیږي نو د دې عاقل چې په کوم اجزا سره پیدا کیږي نو په دې کې د معقول اجزا سره شامل دي د معقول اجزا سره او که معقول په دغه سره پیدا کیږي او د معقول بعض اجزا خو د عاقل خوړل دي او دا غي نه فضلات جوړ شوی دي اتلې دي لکه پوه شو به معنی لکه به خبره معنی پوه شوي لکه دا مان الله ولګي ارشد وکړو نو چې کله ارشد وکړو نو دا ارشد د امان الله د وجود حصہ جوړ نه شو وس دغه د وس را پیدا کیږي نه څنګه برا پیدا کیږي دغه غو نه شي کېږي چې دم په پیدا پیدا شي دم په پیدا شي دوت په پیدا غو نه شي کېږي خو دا یو برا پیدا کیږي نو که یو برا پیدا کیږي نو دا په جميع اجزا سره بنئ زګه چې لکه دا امان الله چې دې پیدا کیږي نو دغه صرف یو جز دغه ده او څه اجزا سره د ارشد ملګری شوی دي کنه دغه چې ارشد خړل نه کنه او چې دا ارشد پیدا کیږي نو ارشد به څنګه پیدا کیږي دوباره ځکه دا ارشد خو بعض اجزا دی امان الله خړل دی هغه نه په کومړ کې وړي دي تری اینو فوزدا جوړ شوی دي پرې خبره باندې پوه شوي نو پیر سره مونږ تعالی اول وی کنه چې دینه مراد دغه جسم نه لري کم چې خړل شوی نه یا کم چې خړل کیږي بلکې دینه مراد اجزای اصلیه دي اجزای اصلیه چې دا انسان په اجزای اصلیه سره به دوباره پیدا کیږي او اجزای اصلیه د عقل او د معقول دواړو په خپل حال باندې برابر دي اجزای اصلیه دغه دی وای چې ماشوم په کوم وخت د خپل مور نه پیدا کیږي دا ټیم نه د مرګ په درې چې کوم هغه اصلي اجزا دي اصلي یعنی ورستو بری خوراکونو باندې چې کوم ددا سترګې لوي شوی دي او لاسونه لوي شوی دي غټ شوی دي خپې غټ شوی دي خېټه غټ شوی دي ملای غټ شوی اته نه دي مرادو هغه به دې باندې پوه شوي او یاد دي اجزای اصلیونه مراد هغه اصل لغدي کوم چې لکه ذرات کوم واده په الستو کې چي په دې باندې پوه شو تاسو الګه پويږئ بل خبره ده چې لکه دغه موږ ته وای دا فلسفه او دا چې د دین خو بیا په تناسخ باندې تاسو قول کې بیا کوي تناسخ دې ته وای کنه تناسخ دې ته وای د هندوانو یو عقیده ده چې کله انسان مړ شي نه بیا خې مناکري ها دا انسان چې مړ شي یا به سوي خو یا به سي ناکار وي کله خو کنه جرده د روح د خپل سیستم منتقل شي او کله ناکارو جرده د روح سپیتا یا خنزیر ته یا د شي بل او مار ته دې ته منتقل شي ناوې دا لکه په دویم جنم کې د سراغه لکه دې کافرانو د هندوانو د عقیده ده چې انسان و جنمونه دي او دا انسان چې مړ شي کنه نو دې کله خو نو دې په حالت کې بیا آینده به د دنیا ته بیا راځي خو د روح به یو خاص تور نه نوځي او چې کله دې بدو او په دنیا کې ظلمونه کول او په دنیا کې ګناهونه کول او تکلیفونه خلکو ته رسول نو چې کله دې مړ شي نو د حساب بیا یو خراب سیس تور نه نوځي او بیا به دوباره راځي دې ته تناسخ وي او دا عقیده کنه دا عقیده دا باطل ده ځکه چې دا عقیده د معاد جسمانی انکار ته مستلزمه ده چې کله انسان دا وي چې د روح بیا په دنیا کې راغی نه دې مطلب ته چې په دنیا کې د روح واپس راځي او په آخرت کې به دوباره نه پیدا کی کنه وایي به معنی نو دا عقیده ستاسو هغه ته دغه ده مستلزمه ده
چې دین بیا تناسخ پیدا کیږي ولې څنګه یو دا خبره تاسو دغه تناسخ به جنو تناسخ څه ته وایي چې یو انسان روح بل چاته منتقل کېدل دې ته تناسخ وایي او ما ته نور تفصیل په کوو دیم په حدیث شریف کې راغلي دي چې دا جنتیان دا چې کله الله پاک پیدا کین نه جنتیان به دي سي کنه چې یو خو د دوبا د آدم علیه السلام په شان دي شپېته غزه به دو غدواله شپېته غزه به سي بل چې الله پاک دو پیدا کړي نه دوبا امرد او اجرت به امرد مطلب دا چې لکه دا غیر ضروری وخته و پینې او امرد معنی دا چې ګیره به نه بده سال کې پیدا کړي او دا شان جهنميان چې الله پاک پیدا کړي نه د یو غاخ به د اوهد د غرام رہی یو غاخ به د اوهد د غرام رہی نو ته چې لکه باس بعد الموت شته نو ستاره باس بعد الموت نه خو عقیده د تناسخ ثابتېږي څه ثابتېږي ځکه چې کم انسان چې مړ شوی دی کم انسان چې مړ شوی دی نو هغه خو لکه شپېته که د خونه نه مړ شوی کنه شپېته که د مړ شوی دی او جنتی چې الله پاک را پیدا کوي نو دی به سره پیدا کوي شپېته که د یا دا شان دی چې مړ کېدو نه د پدې وجود باندې پدې ګیره باندې وختو په دې جسم باندې نور د ضرورت نه زیات وختو نو کله چې دی را پیدا کیږي نو دا خو ته مې چې په حدیث شریف کې راغلي دي چې جنتی به امرد او اجرت به یا دغه شانتي یو انسان چې مړ کېدون دغه اخونه عام نارمل دي اته چې جهنمی چې کله پیدا کیږي نو د یو غاغ د اوه د غرام رده نو کوم چې مړ شوی دغه پیدا شوی نه کوم چې پیدا شوی هغه مړ شوی نه دا خو تناسخ شو تناسخ خو ته نه مني نو ستاره عقیدینه د باس بعد الموت نه ثابتېږي تناسخ ثابتېږي الګه پوه شوې دي کوم خبره باندې دا دلیل دا دغه کړل اعتراض کړل چې تاسو وایي چې باس بعد الموت شته نو باس بعد الموت نه خو بیا تناسخ ثابتېږي او تناسخ خو تاسو نه منئ چې تناسخ نه منئ نو بیا دا هم منئ باس بعد الموت هم منئ لکه پوه شو بلی باندې ها نو دی وایي چې تناسخ تعریف خو موږ ته وکړو کنه چې تناسخ دی ته وایي چې د جسم د روح د یو جسم نه بل جسم ته لاړ شي او دلته دا روح د یو جسم نه بل جسم ته نه تللی جسم هغه دی او صفات بدل شوي دي جهنمی هغه جهنمی دی کوم چې د دنیا نه تللی دی خو دغه صفت غټ شوی دی هغه غټ شوی دی نور اجزای اصلي په خپل ځای باندې دي هغه غټ شوی یا دغه شان دی جنتی چې شپېته غزه دی جنتی چې اجرد او امرت دی نو دا خو دی خدا د جسم د روح د یو جسم نه بل جسم نه تللی او تناسخ دی ته و چې د روح د یو جسم نه بل او موږ دغه روح د یو جسم نه بل جسم ته منتقل دا خو موږ نه وایو هغه بلې خبره باندې پوه شوي دغه خبره باندې پوه شوي اوس وګورئ کتاب ته لاول قرآن عربت بیان کړی دی چې لکه دل کې د عالم برزخ ذکر وکول وکړو نه وعلم پوش انه لما كان احوال القبر چې هو احوال قبر مما هو متوسط بين امور الدنيا والاخره متوسط یعنی په منځ کې راتلونکي د دنیا د آخرت د امور په منځ کې افردها بالذکر نه دا جدا ذکر کړل یعنی دا جدا کړل د ذکر په اعتبار سره ثم اشتغل ببيان حقيقة الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة بیا مشغول شوه د مصنف رحمت الله علیه په بیان چې په بیان د دې چې د حشر حق ته او د دې هغه تفصیلونه هغه چې متعلق د آخرت د امور سره ودلیل الكل او د ټول امور دلیل یعنی د حشر او د باس بعد الموت او د میزان او د جنت او د جهنم او د صراط او د ټولو دلیل دار ان امور ممکنه چې دا امور ممکنه اخبر بها الصادق چې په دې سره خبرو کړه صادق یعنی الله پاک او حضور صلی الله علیه وسلم دا رښتینی دي چې الله پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې را دې حق دي چې موږ پای باندې یقین راوړل موږ به نور څه خبر اتر نه کو او کم کس چې لکه دا صادق خبره نه مني دا الله او دا رسول خبره نه مني قران او حدیث نه مني دا بخامخه به انکار وکړي نو انها امور ممکنه اخبر بها الصادق وخبر کړه به سره صادق ونطق بها الكتاب والسنه او کتاب او سنت یعنی قران مجید او د حدیث بری کې دلیل ذکر کړي فتكون ثابته نبه ثابت وصر بحقيقه كل منها تحقيقا وتاكيدا واعتناء بشانه وهي مکه د چې د عذاب قبر بیانو غنه نو عذاب قبر کې ویلو وعذاب القبر للكافرين وبعض يسات المؤمنين وتنعيم اهل الطاعه في القبر وسوال منكر ونكير ثابت الګ ثابتونه لیکلو کنه ټول لپاره وې دغه شان دي دلته هم دل پکار دا وا چې لکه د ویلې وې چې لکه باس او بیا حشر او نشر او دغه شان دي صراط او وزن او په اخره کې ورته ویلې چې دا ثابتون
نو دلته دا نه وای بلکې د هر ټکی سره لکه باس لري کړي نو بیا چې والصراط حق والوزن حق والجنه حق والنار حق نو د هر سره د حقیقت د قید ځکه لګولې چې دا تاکید د وجنه او د دې زیات اهمیت شان د وجنه وي وسر تسریح کړي به حقیقت کل منها په حق لګول سره د هر یو تحقیق او تاکید د وجه تحقیق د تاکید درینه و اعتدام بشان او د اهمیت شان د وجنه فقال فرمای والبعث او بعث بعد الموت څه مطلب بعث ته وای هو ان يبعث الله تعالى الموتى من القبور چې راپور دغه الله پاک صلی الله علیه وسلم دا قبرونو نه بان يجمع اجزاءهم الاصليه چې راجمه بګیدو اجزاء اصليه اجزاء اصليه یعنی نمود خېټه نه د بډاوالي پوری چې د کومه ګېړه را دغه د اجزاء اصليه وای یا د مور د چې راوته دا ټیم نه واخله او د مرګ پوری د کوم اصلي بدن چې اصلي بدن چې مطلب په خوراک باندې هغه نه غټ شوی ويعيد الارواح واللفاق برا بس کې دیتا ارواح روحنا دلیل سره حق دا حق دی او قوله تعالی ثم انکم یوم القیامه تبعثون بیا به د قیامت په باندې دوباره راپورته کولای کیږي وقوله تعالی قل يحييها الذي انشاها اول مره چې تو وای په سلام تر ژوند کې دی لره هغه چې په اول ځل باندې پیدا کړی الى غیر ذلك من النصوص القاطعه الناطقه بحد الاثار دین علاوه نور نصوص هم دي چې ختمي ناطقه چې هغه وینا کوي په 10 سره لکه رب ارني كيف تحيي الموتى او بیا دغه چې وزیر علی السلام واقع كل من عليه فان ويبقى وجه ربك دې ټول نه معلومي ول اول والاخر وانكر الفلاسفه او فلسفه انکار کړل بناء يعني او بنا د انکار دا على امتناع اعاده المعدوم بعينه او چې معدوم بعينه دغه اعاده کول دا ممتنع دي یعنی کم څه چې معدوم شي کم څه چې ختم شي نه بعینه د هغه څه واپس کول دا محال دي ممتنع دي لکه په څه به معنی ها کم څه چې ختم شي نو جبل پیدا کی نه د دین غیر لکه د ګلاس ته ګلاس کنه دا ګلاس ما مات کو د دې په بدل کې تماله بل ګلاس راوړي ته د دې په بدل کې دا ول زین دا په دې په بدل کې غوتا راوړو خدا ګلاس نه کم چې ما مات کړ کم چې ما مات کړ یو خبره ختم شي دا نو دغه شرط دا کافران وای دا فلسفه چې لکه بعد الموت کوي چې کله انسان ختم شي د دې ریزه شي نو دې چې بیا دغه انسان دوباره راپورته کېدل د محال دي درسري ځکه دا غو سره قصه ختم شي دا هوا کې الوته لري او هو او دا امتناع دا چې دوی چیرې د معدوم اعاده ممتنع ده مع انه لا دلیل لهم د سره دې چې سره دلیل نشته په دې باندې یعتد به چې دا یاد وکړل شي دا شمار کړل شي یعتد به چې شمار کړل شي هغه غیر مضر بالمقصود چې هغه مقصود ته ضرر نه رسي لأن مرادنا ذکر د مراد ده ان الله تعالی بيجمع الاجزاء الاصليه للانسان یعنی منګم دا وایو چې الله پاک به بعینه ولا معدوم نه پیدا کوي کم چې مرشوي رده الله پاک نه پیدا کوي بلکې د دې هغه اجزاء اصليه و پیدا کوي د انسان څه پیدا کوي اجزاء اصليه څه ته وایي دا پیدائش نه واخله د مرګ پوری چې د کم اصلي اجزاء یو دا او یا دا چې د دې مراد سری هغه ذرات کم چې انسان د پیدائش نه مخکې دا انسان د ذراتو په شکل کو الهغه باندې پوه شوي لأن مرادنا ان الله تعالى يجمع الاجزاء الاصليه للانسان الله پاک په راجمه کوي اجزاء اصلي انسان لپاره او يعيد روحه اليه او واپس کوي روح هغه سواء سمي ذلك اعاده المعدوم بعينه او لم يسمى برابر خبره ده کدی ته دی دوباره ته د معدوم بعينه یاد ورته کنه ورته مطلب دا پنوم کې څه چل نشته ره قانون مرته تار څه خداغه اعاده د معدوم نه کم چې ختم شوی دا ها لکه دې په حدیث کې راغلی دی چې حضرت عمر رضی الله عنه د بنو تغلب ول جزیه غوښتله ها نو ورته اعلان وکړ جزیه تا ونه ته صدقه مضاعفه جزیه نه درکو کوم به صدقه درکو نو کافر و يهوديانو نو ورته زبس ویلا جزیه راکته ورته څنګه مرکه کته ول صدقین مرکه نو دغه شان دی منګ وای چې باز بعد الموت په بدی باندې کی کله ته معدوم هغه اعاده و کنه ورته فوښ وبهذا او په دې خبرې سره چې موږ وایو چې انسان بر اجزاء اصليه سره بار او بس کیږي د انسان اجزاء اصليه به معاد کوي الله پاک دا به دوباره پیدا کوي نو په دې خبرې سره په دې عقیده سره يسقط ما قالوا ساقط شو هغه چې کوم ویل فلسفه چې فلسفه سوي انه لو اكل انسانا کچر د امان الله ولګي او ارشد وخړو انسان بحيث صار جزءا منه اذا ارشد جزء وګرځول د امان الله نه
یعنی د چې کله وغوړو د وجود یې څه شول کنه یعنی ددنه د غلا سونه غټ شول د خپېته غټ شولې د خېټه د غټ شول املاته غټ شو په وجود کې طاقت پیدا شو دینه فتلك الاجزاء دغه اجزاء ایمان تعالی فيما کتر دوباره پدوانو کې را پیدا شي یعنی بری امان الله کې را پیدا شي او په داغي کې را پیدا شي بارشد کې را پیدا شي نو محل دا محل دغه چې عقل او معقول یو ځای بدل شي او فی احد ما یا پدوانو کې په یو کې یعنی دا ارشد اجزاء یا په امان الله کې پیدا کیږي او یا بدا مان الله درې یا په درې دنه بغیر و پیدا کیږي نو کدا اجزاء به کې پیدا کیږي دا خو صحیح نه ده ځکه چې دا غاځه اسلام د سیوا دي پوه شئ وذلك نو موږ جواب ورکو لأن المعاد انما هو الاجزاء الاصليه الباقيه من اول العمل الى اخره اے چې معاد نه مراد هغه اجزاء الاصليه دي کوم چې باقی د اول عمر ول اخره پورې هغه پوه شئ ولا اجزاء الماكله فضله في الاكل لا اصليه هغه ما ځکه چې خوړل شي دي پر اکل کې نه دا فضله دي یعنی زیاتې ګړي شي دي او دا اصلي نه دي هغه پوه شئ فإن قيل كتول چې هذا قول بتناسق دا په تناسق سره قول له تناسق ما تاسو ته وی چې انتقال الروح من جسم الى جسم اخر یعنی د یو روح د یو ځای نه منتقل بل ته او دا هر څوک په دې باندې وی چې دا ناروا دي کا هندوان چې دا مني هغه پوه شئ لأن البدن الثاني ليس هو الاول ځکه دی چې غزم بدن د اول بدل نه دی کم چې مرشوي له واغه شپېته کته نو کم چې مرشوي له هغه اجر د امرت نو کم چې مرشوي له هغه یو غاغه د غرام رنو لما ورد في الحديث من ان اهل جنة جرد مرد چې اهل جنت دا به اجر د امرت به جرد اجر جمع را ته وی چې باغ باندې زیاتې غړي وخت نه مرد د امرت جمع را او د ګیره چینی هغه ته وی وین الجهنمی یذو مثل احد او جهنمی چې د یو داړه با د او د غرام ری نو اوس دې چې پیدا مړ کېدون دا غا خود او د غرام رنو هغه به پوه شوي ومنها هنا قال من قال الذي وجد ویل هغه چې ویل دي دا هغه ویل علامه رومي رحمت الله علیه ویل جلال الدین رومي سی ویل ما من مذهب الا ولتناسق فيها قدم راسخ نشته هیڅ یو مذهب مگر دا تناسق پایږي یو مضبوط عقیده موجوده ده قلنا مرضى انما يلزم تناسق چې لازم دي ولدي تناسق هلا لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الاجزاء الاصليه للبدن الاول کچرتی نه د دویم بدن مخلوق د اول د اجزاء اصلي د اول بدن نه پره وان سمي مثل ذلك تناسقا اگر چې د تناسق ولا شوی ری خدا د نوم په اعتبار سره تناسق ولا شوی نو په حقیقت کې دا نشته ولا دلیل علی استحاله اعاده الروح او دلیل نشته په دې معنی چیرې ته چیرې دا روح دی انسان د دوباره راپورته کېدل دا محال دی بلې خبر باندې دلیل نشته الا مثل هذا بل ادله قائمه على حقيقته بلکې دلائل د قران او د حدیث دا قائم دي په حقیقت لري باندې سواء سمي تناسق ولا برابر خبره کته ورته تناسق وي او کنه ورته نو ورته تناسق ورکول کیږي او کنه او پاتې شو امام جلال الدین رومي دا خبره کنه نو دی وی چې لکه د هر مذهب د لپاره پدې کې د تناسق عقیده به موجوده ده نه د دې قائل نه بلکې هغه وایي چې په دې دغه باندې با خلکو په کلام باندې اعتراض کړی دی چې هغه چې معاد جسمانی کم خلک چې د معاد جسمانی تسلیم نه انکار کوي او چې معاد جسمانی چې نه ده کې مطلب دا چې هغه چې لکه بری په باریکانو کې چې نه من نه وځي دې په باریکانو کې چې څنګه به الله پاک پیدا کوي بس الله پاک ویل چې حق دي بس حق دې موږ په ایمان دي ای وری خبره باندې پوښوي چلو بھائی